सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले आरजे यासिर खान के साथ। زما پښتون رونو ته زما کشمیری مرګلو اف ام نه اوریدلو والا مانا ټول مهربانان ته فیسبوک نه کتلو والا مانا ټول قدردانان تاسو ټول ته زی خپل خدمت مینه نه ډک ډک سلامونه بو پیش کوم. سلام بو قبول کی. السلام علیکم. څنګه کېږي تاسو ټول؟ امید خدای کې تاسو ټول خیریت سره به وي به او نن راځه تاسو ټول له خیر تیر شي وي به ته خدا پاک ونه د دعا وکړو کې خدای پاک ټول ونه خیریت بو ساته. څنګه نن راځه ټول له خیر تیر شو خدا پاک بو کې راتلو لا شپه وي دا غسي ټول له خیر تیر شي ته دا غسي خدا پاک مونږ ټول له ژوندونه خیر طریقې سره بو تیر کی. اچھا جی خبره چې دا غسی دا کې دی وخت تاسو بواري لګوي سونو اف ام 89.4 مظفر آباد اور سونو اف ام لکم چې سپیشل پروگرام دا کشمیری پختون مرګل اسرازي تاسو را بو جوړو متا تاسو لنی کوربا محمد یاسر خان اور موږ لکم چې پروګرامات دي سونو اف ام 89.4 لا پروګرامات دي دغه تاسو ته او پته ده تاسو پويږي کې دغه پروګرامونه او صرف کوم چې دی واځي تاسو اف ام نه اوریدل نشي بلکې موږ له سوشل میډیا پلیټ فارم کوم چې دی هغه سونو اف ام کشمیر نوم باندې ده موږ له فیسبوک پیج دی هغه باندې موږ له لایو ټیلیکاسټ بو چلیږي هغه تاسو موږ ته لایو کتلوي شي تا هغه سره سره کوم چې دوامه خبره ده هغه چې دا غسیده کې موږ په پروګرام کې خپل کوم چې دی هغه شرکت کا ته بو قائم وساته تا موږ په پروګرام کې شامل کېدل پر تاسو ته پته ده تاسو څنګه درې قسم لري دي کوم ټولونه اسانه خبره ده هغه موږ تاسو بل اساني پر دغه شکل ده کې تاسو موږ ته کوم چې دی هغه لاندې کمنټس بو کولای شي کمنټس باکس کې موږ ته کمنټس کې به او خپل کمنټس کې خپل پروگرام بولے کہ مونږه خطا سند کې به اور آتا سولا غا پیغام کمنٹ سری دلته مونږه څنګه به اور رسیږي به دا ټولونه ارزانه طریقه ده مونږه له پروگرام کې شامل کېدو لپاره یا به مونږه له پروگرام کې خپل شرکت تا قائم کولو لپاره دا ټولونه اسانه شې ده او هغه نه روسته تاسو څنګه مونږه سره ټلیفون باندې تاسو رنګ بو کول شي اور ټلیفون رنګ سره سره تاسو مونږ ته 888 باندې میسج وی کول شي لیکن آگا کار کوم چې دی هغه هر جو پاره لیکن درنده کار دی دی پاره مونږه تاسو له اساني پاره چې دا غکلی دی کې تاسو مونږ ته بو کمنټس وکړي مونږ کوم لایو ټیلیکاسټ بو چلیږي لګا دا الته بو راتل شي او الته مونږ ته کمنټس کول شي تاسو له هر کمنټ ته مونږ څنګه کوم وخت بو رسیږي با هغه کمنټس مونږ خپل له پروګرام کې انیر کوو ته دی وخت مونږ څنګه پیغامات له سلسله بو کوم چې دی هغه شروع کیږي لګا سکندر شاہ دے سوک جی داغا وہی لگتا کہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ایف ایم دبئی. وعلیکم السلام ماشاءاللہ سکندر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دبئی سے ہمیں جوائن کیا تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. تو سکندر بھائی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں مختلف قسم کے موضوعات ہوتے ہیں مختلف ٹاپک پہ ہماری یہاں پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو آج ہم میرا جو ٹاپک ہے وہ 6 نومبر کے حوالے سے کہ یوم شہداء جموں کے حوالے سے تو ٹاپک ہے. اس حوالے سے بھی اگر آپ کوئی ایڈوائز یا کوئی پوائنٹس ہمیں دینا چاہیں تو آپ کمنٹس باکس میں دے سکتے ہیں.
ته جی خبره دا کولګم کې تاسو کوم چې دی لاندې کمنټ سره مونږ له پروګرام کې بو شامل کېدل شي او مونږ له پروګرام کې دی وخت کوم چې ټولو ناول نه کسته هغه دوبۍ نه سکندر شاه دی هغه سلامونه بو پېښ وکړو او هغه سره سره مونږ ته بو ویلکم بو کوي لکه دا مونږ وی سکندر شاه بای ته خپل له پروګرام کې چې وو هر کله راغله مطلب دی کې سکندر بای مونږ خپل پروګرام کې تاسو ته هر کله راغله اور دی لا مطلب دا کہ ویلکم جناب پروگرام پہ کے راترو والا ڈیرا مہربانی یعنی پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ آپ کو پشتو میں بھی بتا رہا ہوں تاکہ کچھ پشتو بھی میں چاہتا ہوں نا کہ ہمارے جو بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں وہ پشتو سے بھی تھوڑے واقفیت حاصل کرنی اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کشمیری بھائی جو مجھے لگاتار سنتے ہیں وہ ان کو بھی پشتو کسی نہ کسی حد تک آنی چاہیے. تو زبان ویسے ہر زبان میں انسان کو عبور حاصل ہونا ہی چاہیے, ہر زبان انسان کو آنی چاہیے کیونکہ اس میں کے بہت فائدے ہوتے ہیں اور یہ کہیں بھی جو ہے نا آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں کوئی نہ کوئی زبان آپ کو فائدہ دے گی, ضرور دے گی. تو سکندر شاہ صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور اپنی جو ہے نا شراکت داری کو بھی ہمارے پروگرام میں قائم رکھی ہے اپنے. جی خبره کولګم کې موږ له پروګرامونو له سلسله کوم چې دی هغه اوس بو چلیږي لګا ده او دی وخت کوم چې دی تاسو جی ټول ناوړي کې تاسو کوم کې نن له کوم موضوع د مواله کوم سن باندې تاسو سره ډیسکس بو کیږي لګي با هغه 6 نومبر له حواله سره د کی یوم شهدای جموں له حواله سره دیوانه خبره کوبه کہ یوم شهدای جموں آخر څنګه برپا شو اور آگے کسی سے مسائل ہوئے اور سمرا ظلم شو جموں والا مسلمانان رورانوں نے خویندوں نے منگلا میاندوں نے منگلا پلارانوں نے البته جموں کے ډیر زیات ظلم بو شو هغه 8 نومبر لا رضوي اور دی حواله سره زیتا سره خبره کوم اور دی حواله سره اگر تاسو ماته سي خبره خولله کوشش کې یا تاسو له ماغزو کې دا غسله سي خبره وي تاسو لاندې کمنټس باکس کې مونږ ته کمنټس کوله شي تاسو له راتلو هر کمنټ دلته مونږ خپل پروګرام کې ان ایر بو لازمي کوو. تا پروګرام خطه تل نه بل کې یو ځل بز خپل ټول اوریدلو ولا ته خپل ټول کتلو ولا ته خپل پروګرام کې چې ومه هر کله راغله تا پروګرام خطه زوم بجی څنګه نن له موضوع خلو یوم شهدای جموں دا خبره جبنه باندې واصله کوي دی کې دومره درد کې دی موضوع نه اگر تاسو خبره کولو ته وکینې تا یقین وکې کې تاسو له استری کوم چې دی هغه خو نه ډک شي به دومره دردناک واقعه ده د یوم شهدای جموں له حواله سره تا دغه شونه دي او دغه خبره دي تا دی پر کوم چې د زی ومه تاسو ته کې دغه ډیر زیات دی حواله سره اگر تاسو وی موږ ته سي پوینټس خول شي رکول شي ته تاسو ضرور ماته لاندې کمنټس باکس کې کمنټس کوي خیبه تا دی له حواله سره زی نور تاسو ته خو هم دا ومبه کې دغه یو ډیر زیات کوم چې د دردناک واقعه ده اور دا واقعہ بیان کولو وی کوم چې دی هغه معمولی خبره نشته اور ولې کې دی واقع کې دومره خلکو پکې خختي دومره خلکو له دلته ځانونه ځای شي دي دومره خلکو دلته خپل وینا بوتل کې ده کہ سوچتا صرف اور صرف چش بنانے کہ کوم وخت دوتا الته جموں له مسلمانانو ته دوبو غونډو کولو اور دو د خبره بولو کہ تاسو ته مونږ کوم چې دی هغه پاکستان سره تاسو روان وي ته تاسو مونږ پاکستان کې بولېګو آی وخت کوم وخت د ټولو ته مسلمانانو ته جموں کې ټول مسلمانانو ته غونډو کولو ته بیا الته دومره غټ صحنه جوړ شو کہ اللہ تعالی مسلمانانو ته څنګه مونږه دلته د پوشي سبزی بو غوچو نه سبزی گاجر مردا سے غوچو دغه سے مسلمانانو ته غوچولو اور دغه سے مسلمان واستولو ته دومره کوم چې دی الته ظلم برپا شوه لیکن اور یوشه نور ګوري نن له ټیم کې دغه نه چې خلکو د ویل غدي کہ اگر پاکستان دلته خپل فوج نه کوزکلی ہو یا پاکستان دغه سلکار بونه کلی وي
ته دا کار بیا کوم چې دی اجتنابي نه کېدل ته وي دا خبره انتهایی یو ته غیر مناسب خبره ده درو خبره ده ولې کې هغه لا پلانینګ دغه سٹارټ وي شروع نه سٹارټ وي دا غنی نه کې د پاکستان وجنه وشو دا خبره کده وینه کېدل شي هغه لا کوم چې پلانینګ وي دغه شروع نه د تقریبا میاشت قبل کې هغه لا د پلانینګ ونی کار شروع وي اور دی پارا کوم چې اوه اور دی اگر دا کوم چې خلکو اعتراضات وکینا کې دا 22 اکتوبر یا 24 اکتوبر له حواله سره تا اگر آغا ټایم و نشي هو تبیا دغه شپږ نومبر له معاملې به نشي هو لیکن دغه شی کوم چې صرف او صرف مونږه خپل الله ځان ته تسلی بورا کول شو اغه نه زیات نور مونږه سیوی نه کول شو ولې کې ټول ته پته ده کہ اگر آئی وقت دا قبائلی کوم چې مونږ له رونو وي آئی وخت هغه بو نه راتلو او هغه دغه سي دا کار بو نه کولو ته به یقینو کې کوم چې معاملات جموں کې شوي هغه دلته مظفر آباد د نوی مغرس کې دلته وي پوشي مظفر آباد کې به دغه سي معاملات کې دلته وي او موږ ته دغه ټول شونه لا موږ باندې مایشانته پروتول ته وسنګ دی وخت جموں والا موږ لا مسلمانان رونه دي هغه نه ظلم وکي لګره دغه سي به موږ باندې دا خو الله پاک له ډیر غټ کرم نوازي دی کې آی وخت الله رب العزت کوم چې دی موږ مدد وکړو اور موږ لا مدد کوم صورت کې وکړو هغه التا موږ کوم چې قبایلی پښتون رونه راغلي وي اوله صورت کې بوشو اگر آی وخت هغه پښتانان دلته بونه وو دلته یقینو کې نن موږ دی ازادي سره څنګه ژوند بو تیرو لګو دغه سم نه موږ ژوند تیرول شو او نه هی دغه سم موږ ته ماحول بملا دلته وي دی وقت دا وګوري کې زی دلته ناستو ما خلاص خبره کوم لګو ما ته سه پریشانی نشته سه ټینشن نشته جموں کې بولار شي التا خو میډیا باندې وی پابندګان دي د روز تر روزنه کې کوم چې کشمیر کې د الیکشن بو شي وي التا تاسو رپورټونه اوچت کې وګورئ بي بي سي له رپورټونه وګورئ تاسو بیرونی ممالک له انډیا والا خپل له میډیا لا اگر تاسو رپورټ چکو کې هغه له رپورټ کې ویدا شونه اشتي هغه خپل رپورټ کې دغه شونه ولې کې کوم چې رښننده هغه څومره موده پټ پاتل شي هغه زیات ټیم پټ نه پاتل شي د پر چې هغه کوم چې دی جوړ دغه سي رزي کې هغه له رښنا ټول دنیا باندې آیا شي او دی وخت انډیا لا خپل له میډیا د شیله اقرار وکړي دا کې التا کوم چې دی صحافتی ادارې دي هغه به پابندي هغه به خلاص ول سره خبره نه کول شي محمد ارس لغاری صاحب جی دا سلامون ابو پیش کی لگ دی وہی لگ دی السلام علیکم کمارو شریف سے محمد ارس لغاری وعلیکم السلام محمد ارس لغاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں اپنی شرکت کو بھی قائم رکھا ہوا ہے کمارو شریف ٹھیک ہے ارس لغاری بھائی کہ کمارو شریف تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے پروگرام کو جوائن کیا تو جیسا کہ میں موضوع اکثر جو ہے نا اپنے موضوعات جو ہے وہ اردو میں ڈسکس اس لیے کرتا ہوں کہ ہر کمنٹس کرنے والا اس حوالے سے اس کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو وہ اپنے حساب سے اور اپنے مائنڈ کے مطابق کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہمارے موضوع کے متعلق ہمیں پوائنٹس بتاتے رہتے ہیں اور جیسا کہ کماری صاحب ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ کماری شریف جگہ کا نام ہے ارس لغاری بھائی تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ 6 نومبر یوم شہدائے جموں کے حوالے سے جب مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو ہم پاکستان کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں یا پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جب مسلمان سب وہاں پہ اکٹھے ہوئے تو پھر وہاں پہ ان کو بے دردی سے بری طریقے سے قتل کر دیا گیا تو
کماری صاحب آج کا میرا موضوع اور میرا ٹاپک یہ تو اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. تو اگر اس ٹاپک کے حوالے سے بھی آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ وہ بھی کمنٹس باکس میں ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. اچھا جی تازی خبر دا کولگما کہ اگر آئے وقت کو بالی منگلا رونا دلتا بونا رستلو اور داغا سے اغنک دلو میں اشفاق جمالی صاحب دیجیے آغم تو السلام ابو پیش کہی لگ دی وہی لگ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام اشفاق بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں آپ یقیناً آپ ہمارے پروگرام جو ہے وہ بے شک پشتوں میں ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوں گے اور آپ کی جو ہے نا وہ اس میں انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہوگی ہمارے پروگراموں میں, کیونکہ ہمارے پروگرام میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کس طرح ہمیں کرنی چاہیے اور کس طرح ہو سکتی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا اشفاق جمالی بھائی. اچھا جی تعداد شون دی اور دی حوالے سرا جی دا تاستا خولگما کہ کم وقت منگلا کم چے التنا قبائلی رونا دلتا بورسلو اور آغو دلتا لانجے بوشو اور دغه خطه کوم چې دی دغه آزاد کشمیر کوم ته مونږ وو دغه مظفر آباد دی وخت چرته جناستو مظفر آباد لا ایریا دا اور دلته مونږه د ازادي له یو بیس کیمپ وی نوم وی دی ته وو ورکی کې مظفر آباد کوم چې دی هغه ازادي له بیس کیمپ ته یعنی امدلته ندی له کوم چې دی هغه او چچوي پستلې وي ته دې پر دغه شونه دی اور دغه خبر دی دغه معاملات دي کې مونږ ټولو ته کوم چې دی هغه سوچ اور فکر کولو پکار دي. دا اشفاق جمالی بھائی دیجی دا بھائی جان مجھے پشتو آتی ہے, پشاور میں ہوتا ہوں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کے پروگرام لگاتار دیکھتا رہتا ہوں. اشفاق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر تو آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ پشاور میں رہ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو جو ہے وہ ہمارے پروگرام انجوائمنٹ ہو رہی ہوگی آپ کی, کیونکہ آپ کی تو اپنی زبان ہے. پشاور میں رہنے والے کے لیے تو پشتو بولنا وہ چاہے پٹھان ہو یا نہ ہو ان کے لیے تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام لگاتار دیکھتے ہیں, تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. تو بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, آپ کی چاہتوں کا اور آپ کی عزت و وقار کا. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں ایک دل بھی بھیجا ہے, تو اس دل کے لیے بھی بہت بہت شکریہ اشفاق بھائی, بہت بہت آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں, بہت بہت شکریہ. اچھا جی خبر اچھے کال لگما کہ منگتدی آزادی والا لیکن قدر کولو بکار دے, لیکن منگتدی شیر قدر نشتے, قدر دے پارا نشتے کہ داغا آزادی اس سنگے چے ما تا پلیٹ کی چا ڈوڑی بوا چو رکھ لو اور زی کھاڑ لو تا لگا شو ما داغا سے منگتدا آزادی مو ملاو شو. منگتدی آزادی لحوالی سر اس پتہ نشتا کہ دلتا سے شیدہ اور دلتا کم چی دے آغا سمر زامنا بو قربان شدی اور دغه شی کوم چې دینه دغه شونه مونږ ته یاد ساتلو بکار دی, ولی کې دغه شونه کوم چې دی دغه مونږ خپل نسلونو ته خوب دی پر هغه مخزی به اور هغه ته پته چلیږي به خپل هستری اله. محمد صدیق ڈار صاحب دی جی السلام علیکم بردر اینڈ آل سویٹ لسنر FM 89.4 شو از سپر. دعا کی قبولیت کا دن, اللہ رب العزت آپ کو صحت عزت کامیابی حرمین شریفین کی زیارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی ٹھنڈا پانی آزاد جموں اینڈ کشمیر. بھائی آپ کا شو اس وقت کیبنٹ ڈویژن ہاؤسنگ سوسائٹی E16 ترنول اسلام آباد سے سن رہا ہوں. صدیق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی محبتوں کا. صدیق بھائی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے سلام پیش کیے کہ صدیق بھائی وعلیکم السلام, اور تمام لسنرز کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ تمام لسنرز کو سلام پیش کر رہے ہیں. صدیق بھائی جو سن رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ان تمام کے لیے صدیق ڈاکٹر صاحب کا محبتوں برا سلام پیش کیا ہے, تو سب کو چاہیے کہ ان کا سلام قبول کریں.
تو کہہ رہے ہیں دعا کی قبولیت کا دن اللہ رب العزت آپ کو صحت، عزت، کامیابی، حرمین شریفین کی زیارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدیق بھائی یہ تمام دعائیں ہماری طرف سے آپ کے لیے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت، کامیابی، حرمین اور شریفین کی زیارت کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ تو صدیق بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن ہاؤسنگ سوسائٹی E16 ترنول اسلام آباد سے ہمیں سن رہے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تا اچھا جی خبر دا کولگما ماشاءاللہ نائس لکنگ۔ صدیق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ صدیق بھائی کہہ رہے ہیں کہ نائس لکنگ، تو یہ ان کی محبت ہے، باقی ویسے ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اچھا خوبصورتی کی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی بندہ خوبصورت نہیں ہوتا، ہاں دیکھنے والی آنکھیں خوبصورت ہونی چاہیے۔ یعنی اب مجھے اگر کوئی خوبصورت سمجھتا ہے تو وہ میرے کمال نہیں ہے، یا میں کسی کو خوبصورت سمجھتا ہوں وہ اس کا کمال نہیں ہے، یعنی یہ دیکھنے والے کا کمال ہوتا ہے، مگر نہ ہر ایک کو مختلف چہرے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی خوبصورتی ایک چیز ہوتی ہے تو وہ ہر ایک کو ایک ہی بندہ خوبصورت لگے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، تو یہ دیکھنے والی نظروں کا کمال ہوتا ہے۔ دا شونه دی اور دا خبرې دی زی د پر دا خبره کول لګم کې کوم وخت تک تاسو کوم چې دی ازادي له حواله سره کوم تاسو سیریس سنجیدگی نه اختیار کوي با اور دیتا سیریس نه پويږي با، ولکه دا ازادي کوم چې دی دا الله پاک خطنه یو ډیر غټ نعمت دی، ډیر غټ نعمت دی۔ یقین وکړئ مونږ ته د شي له قدر نشته، او مونږ ته د شي له قدر د پر نشته چې مونږ ته د کې سټرګل نه کول پروتلو، مونږ ته د کې اصل خبره دا غده چې مونږ ته خپل هیستوري الای نه پتا کہ مونږ ته د ازادي بوسنی منافشه اور دا کوم چې دا سینم د مونږ ته آزاد خطه کوم چې ملافشه ده دی پر نور سم خلکو قربانیګانې بو ورکړي دي، دا ټول شونه دي او دی ټول شونه نه مونږ ډېر لري وو۔ صدیق بھائی وہی لگ دی کہ فاروق شاہ کا سانگ پلے کریں پشتوں میں۔ صدیق بھائی ضرور پلے کریں گے، لیکن جو ہمارا جو سوشل میڈیا کا لائیو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم سانگ پلے نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ جس وقت ہمارا سوشل میڈیا کا ٹائم مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میں ادھر ایف ایم کی فریکوینسی پہ بیٹھا رہوں گا اور اس وقت آپ کو ہر قسم کے سانگ سنائیں گے، انشاءاللہ ضرور کو سنائیں گے۔ اور ہمارے جو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے وہ تقریباً مکمل ہوتا جا رہا ہے، تو جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے میرے ساتھ کمنٹس کیے یا مجھے پسند کیا، لائک کیا، ان تمام لوگوں کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تا دا خبره هي او دا معاملات کوم وخت کوم چې د موږ د دې شی له احساس کولو بکار دی، او د احساس موږ د ولې نشته چې موږ خپل له هیستوري نه موږ خپل له تاریخ نه لري وو، او د شی له موږ معلومات ساتلو بکار دی، موږ ته ساتل پروزی به او دغه کوم چې معلومات دي دغه موږ خپل راتلو له کوم موږ جنریشن دا راتلو له موږ نسل دا راتلو له موږ اولاد دی، هغه ته د شونه خوب بیا زیبا هغه ته پته بولګي و نن څنګه موږ ته د شی له قدر نه دغه څه چاته ونیشته۔ تا سوشل میډیا نه موږ لا ټایم ختم کیږي، روان ده سوشل میډیا نه تاسو نه اجازه بو واخلم به دی امید سره کې ان شاء الله پرون ورځ بیا راځم به تاسو سره بوندل تک نه مو به یو نیو موضوع او نیو ټاپک سره اور هغه باندې تاسو سره ډیسکس بو معنی کیږي، هغه ټایم تک بو ماته اجازه بو راکې، خدا پامان۔